دا جبرئیل علیه السلام هر پیغمبر لراغلی دی، هر پیغمبر له جبرئیل علیه السلام خو چاله لږ راغلی او چاله ډېر راغلی دی. د ټولو نه زیات جبرئیل علیه السلام د کم پیغمبر خواله راغلی دی؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خواله. داسې د بل پیغمبر خواله زیات نه دی راغلی. د ټولو نه زیات جبرئیل علیه السلام د چا خواله راغلی دی؟ صلی الله علیه وسلم. او هیڅ یو پیغمبر جبرئیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې نه دی لیدلی. نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې لیدلی دی. یو ځل ورته نبی علیہ السلام فرمایل جبرئیل زړه مې غواړي چې زه د فرشتو په شکل سره وینم، زړه مې غواړي د فرشتو په شکل سره دی وینم. د خانه کعبه سره خواته دغلته یو ځای دی، جبرئیل علیہ السلام ورته وفرمایل ما ته ګوره. جبرئیل علیہ السلام ورته ځان په خپل اصلي شکل کې ښکاره کړ او د جبرئیل علیه السلام وزر وی دومره غټې غټې وزر وی چې د اسمان دا پیزای ټوله پناه کړه، اسمان دا ټوله پیزای پناه کړه. چې نبی علیه السلام جبرئیل علیه السلام څنګه ولیدو بېهوشه ځمکې ته راتاو شو. ځکه زموږ د دنیوي سترګو کې دومره طاقت نشته چې موږ فرشته وینو. ښه دې کې دومره طاقت و. نبی علیه السلام فوراً ځمکې ته بېهوشه راتاو شو. چې راتاو شو جبرئیل علیه السلام خواله راغی، نبی علیه السلام په غېږ کې روچت کړو او داسې د خپلې سینې سره ولګاو. نو نبی علیه السلام په هوش کې راغی. چې په هوش کې راغی جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي جبرئیله د الله پیغمبره، د الله محبوبه، ته خو د الله رسولي او زه خو جبرئیل یم، ته ما نه ولې یېرېږې؟ زه جبرئیل یم او ته د الله رسول یې، ما نه مه یېرېږه. بیا ترې نبی علیه السلام تپوس کوي جبرئیله تا له خو الله ډېرې وزرې درکړي، دا څومره دي؟ جبرئیل علیه السلام ورته وفرمایل زما 500 وزرې دي، 600 او یا 500 دوه روایت راځي، زما 500 وزرې دي. خو د الله پاکه پیغمبر داسې دي تا د میکائیل علیه السلام وزرې نه دي لیدلي، الله تبارک وتعالی هغه 6,000 وزرې ورکړي دي. ما له 500 او هغه 6,000 یو روایت کې راځي 5,000 وزرې ول الله ورکړي دي. دا هغه وزرې خو زما نه هم ډېرې دي، نو د فرشتو څه دي؟ وزرې دي. نو غرض مې دا کو جبرئیل علیه السلام په نبی علیه السلام خواله ډېر زیات او ډېر راته. نو چې کله نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف وړو که نه، نو د جبرئیل علیه السلام ځمکې ته راتلل بند شو. ځکه بند شو چې د جبرئیل علیه السلام کار صرف څه دی؟ وحی راوړل. او دا زموږ عقیده ده چې نبی علیه السلام اخري پیغمبر دی. د نبی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دی. کو په هر شکل سره څوک دعوه کوي د پیغمبرۍ، زموږ د عقیده دغه انسان کافر دی. کو په هر شکل سره دعوه کوي. د نبی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی عیسی علیه السلام به راځي بطور امتي به وي، بطور امتي. بل پیغمبر وروسته د نبی علیه السلام نه راتلونکی نشته دی. نو د جبرئیل السلام ځمکې ته راتله بند شو، ځکه کار یې وحی راوړله، وحی بنده شوه. خو الله تبارک وتعالی دې امت له یو عزت ورکړو. عزت یې څه ورکړو؟ په دې اخره عشره کې یوه شپه ده چې د لیلة القدر شپه ورته ویلی شي. د لیلة القدر شپه، په دغې شپه کې جبرئیل علیه السلام ښکته دنیا ته راکوزېږي. په کال کې یو ځل جبرئیل علیه السلام د دغې شپې کې ښکته ځمکې ته راکوزېږي. د لیلة القدر ته لیلة القدر ولې وایي؟ نو علما مختلفې وجې لیکلي دي. یو وجه تسمیه دا لیکلي وایي د قدر معنی په عربۍ کې د تنګسیا، څه شی؟ تنګسیا. نو دې ته بیا د تنګسیا شپه ویلی شي. لیلة القدر د تنګسیا شپه. څنګه د تنګسیا شپه؟ وایي د اسمان نه دومره فرشتې په دې شپه کې ښکته دنیا ته راکوزېږي چې دا دنیا پې تنګ شي، دا دنیا پې څه شي؟ دومره فرشتې ښکته راکوزې شي. نو ځکه ورته لیلة القدر ویلی شي. او دویمه معنا علماو لیکلي ده چې د قدر معنا په عربۍ کې د عزت، څه شی؟ عزت. نو په دې شپه کې الله امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته ډېر لوی عزت ورکړی دی. نو ځکه ورته لیلة القدر ویلی شي. څومره عزت یې ورکړی، څومره لوی عزت یې ورکړی دی. دا عزت ته ګوره، په دغې شپه کې الله تمام امت ته بخښنه کوي. تمام امت ته څه کوي؟ حدیث مبارک کې راځي وایي جبرئیل علیه السلام د سحره پورې په دې ځمکه موجود دي د فرشتو سره. نو چې کله د سحر اذانونه وشي نو جبرئیل علیه السلام فرشتو ته وایي ځئ چې خېجو بره
فرشتي دي نه تپوس کوي وی جبريل په دې شپه کې الله تبارک وتعالى د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم متعلق څه فیصله وکړه جبريل علیه السلام ورته فرمایي وی الله د نبی رسول الله تمام امت معاف کو سوا د سلور تنونه